بسم الله الرحمن الرحيم. ويكون من غير لفظ الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وأنبت نبتا وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا كقولك لقادم خير مقدم أي قدمت قدوما خير مقدم ووجوبا سمعا نحو سقيا وشكرا وحمدا ورايا أي سقاك الله سقيا وشكرتك شكرا وحمدتك حمدا ورعاك الله رعيا. اوس په دې عبارت کې مصنف د مفعول مطلق متعلق فواید د بیانوي. ويكون من غير لفظ الفعل کلب مفعول مطلق مغایر وي د فعل سره، کلب د فعل و د مفعول په منځ کې تغایر وي. پوهیږئ اوس دغه تغایر دغه مغایرت دا به کله دی ماده په اعتبار سوي، لکه قعدت جلوسن د قعدت ماده بدله ده، کاف عین دال و جلوسن ماده بدله ده، جیم لام اوسین. پوش کله به دی باب په اعتبار سره تغیر وي، لکه انبت نبتن انبت باب افعال لا مزیدونه ده و نبتن دا مجرد ده د باب نصرانه ده. پوش نو په دې کې وګورئ د مادي په اعتبار سره په دوړ کې څه شي ده تغیر ده، او کله به دا د مادي او د باب دوړ په اعتبار سوي، لکه فاوجس فی نفسه خیفه موسی. نو د خیفتن دا مفعول مطلق ده، اوجس فعل لپاره. نو اوجس فعل وګورئ دې کې دا ماده دې څه ده واو جیم سین ده، واو جیم سین ده، او د خیفه خایا خوفا وصل کی خا واو فا. ٹھیک ده کنه. نو مادي په اعتبار سره کې فرق شول او د باب په اعتبار سره کې فرق ده، باب په اعتبار سره کې څه ده فرق ده، ځکه چې اوجه کوم باب ده اوجه افعال مزید نه ده، دا باب افعال لا وخيفه دا د مجرد نه ده، غالبا د ضربه یضربونه ده، اسنه ده ضربه یضربونه ده. نو ګره د باب په اعتبار سره کې فرق راغله، یو مزید ده بل مجرد ده، او د مادي په اعتبار سره کې فرق راغله. پوه شو کنه. خو د غدري وړو صورتونو د پر شرط دادا چې معنا به واوي، معنا به څه وي واوي. کچره معنی کې فرق وي نو به مفعول مطلق نشي ورته ښه. لکه قعدت جلوسن وګرا، قعدت معنا څه ده بیٹھنا کنستل، او جلوسن مطلب څه ده کنستل. انبت نبتن ا دوړ و معنا ده څه معنا ده انبت معنا څه ده انبت نبتن لیکه ورو اور ټوکواله چې شي اور ټوکواله وګانا پوښ په خبره باندې. یا فاوجس فی نفسه خیفه، نو اوجس او خیفه دوړ په معنی دی خوف دي. پوښ کچره معنی په اعتبار سره تغیر پکې، نو بیا د مفعول مطلق نه جوړیږي. ښه سمون جوړیږي، بیا مفعول مطلق به نه جوړیږي. لکه ضربته تادیبا، ضربته ضربت فعل ادینه بعد مصدر راغلی ده تادیبا، خو تادیبا د ضربت په معنی کې ده نه ده، نو مفعول مطلق به نه جوړیږي، مفعول مطلق به نه جوړیږي. پوه شو پی وګورئ عبارت ته. ويكون من غير لفظ الفعل کله به وي دا د فعل د لفظنا د فعل مذکور د لفظنا علاوه، مطلب چې فعل مذکور الفاظ چې کوم ني یو الفاظونه بنوي. نحو قعدت جلوسا، ٹھیک ده کنه. وانبت نبتا، پوه شئ. وقد يحذف فعله لقيام قرينه. دې ځینې ته مصنف د مفعول مطلق متعلق یوه بله فایده بیانوي چې کله کله به د مفعول مطلق فعل ناسب حذف کول جایز وي. کله کله د مفعول مطلق فعل ناسب حذف کولی شي، خو د حذف کله جوازن وي کله به وجوبن وي، کله به سوي جوازن وي کله به وجوبن وي.
خو چې کله قرینه موجوده وي څه موجوده وي قرینه موجوده وي نو کله چې د فعل مفعول مطلق فعل ناسب حذف کول جایز وي نو یا به د قرینې معنوي حالیه د وجنه وي او یا به د قرینې مقلی لفظي د وجنه وي پوه شو په خبره باندې مثال به څه شي د قرینې حالیه مثال بشي لکه سړی سفر نه روان ده او ته چې خیر مقدم نو مطلب څه شو قدمت قدوما خیر مقدم اصل کې څه ودا قدمت قدوما خیر مقدم و پوه شئ په خبره باندې نو دې ځکه د مخاطب د حال د قرینې د وجنه چې غیر روان ده نو ته پهله قدمت حذف کړل پهله څه حذف کړل قدمت دې حذف کړل ځکه چې ارتلون کای کوم سړی چې روان ده هغه درتلل دلالت کوي په دې خبره باندې هغه د حالت درتلو دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې د ځکه پهله محذوب ده پوه نشئ په خبره باندې پوه شئ په د قرینه معنوي حالی مثال سره خیره مقدمن مصنف د قرینه حالیه قرینه معنوي حالیه د پورا مصنف د قرینه معنوي حالیه د پورا مثال تاسو پیش کړی خیره مقدمن او د خیره مقدمن په اصل کې و قدمت قدوما خیره مقدمن و قدمت قدوما خیره مقدمن نو جوازان د قدمت فعل ته حذف کړل ویلې حذف کړل ځکه چې په دې کې قرینه موجوده و په دې کې څه موجود وو قرینه موجوده و قرینه سوا درتلون کې ارتلل درتلون کې ارتلل حالت چې کوم ده کنه دا حال قرینه په دې خبره باندې چې په دې کې قدمت فعل محذوف و په دې کې څه محذوف و د قدومن ته حذف کړل ویل ځکه چې د خیر مقدمن د صفت ده د قدومن د پره نو د صفت کای مقام دی موصوف وګرځول پوه نه شو په ورسېدل کنه او قرینه مقالیه لفظه چې کومه ده یګي مثال به څه شي یګي مثال لکه یو کس تطوی کیف ضربتا تو څرنګه والو کړو هغه ته چې ضربن شدیدا سوي خا د قرینه مقلی لفظي مثال دا ضربن شدیدا قرینه مقلی لفظي مثال ضربن شدیدا ده ضربن شدیدا دا په جواب د عکس کې ویل شي چې ته څوکي چې کیف ضربتا تو سرنګ والو کړو نو ته چې ضربن شدیدا نو دې کې تو ضربت فعل حذف کړل څه دې حذف کړل ضربت فعل دې حذف کړل او ضربت فعل په حذف باندې قرینه د سائل سوال ده قرینه چې ده سائل سوال او سائل چې سوال کوي په لفظونو کې به کی کنه نو قرینه لفظیه شولا مقالیه لفظیه شولا پونه شي یو جلوس القاری څه شي دویم مثال جلوس القاری تو نه چا پختنه وکړه کیف جلستا نو تو څه دی جلوس القاری د قاری سب دی نست پښونه یا تو نه چا پختنه وکړه کیف جلستا جلوس القاری په دې کې فعل یا دی عامل نصب محذوب د جوازنه ٹھیک ده کنه او جوازن ویل محذوب ده ځکه چې په دې باندې قرینه مقالیه لفظیه ده وغت شه ده هغه د سائل سوال ده سائل سوال ده چې تو نه څوک پښتنه وکي کیف جلستا سرنګ کینوستی نو ته چې جلوس القاری نو دلته کې تو فعل حذف کړ جلستو او د جلستو د فعل په حذف باندې قرینه او دلیل څه شه ده د سائل سوال ده چې هغه قرینه مقالیه لفظیه ده پوه نه شئ پوه شئ اسون دي کې درس نشته
وقد يحذف فعله لقيام قرينه وکله کله فعل حذف کول شي د قرینه دی وجنه جوازا كقولك لقادم خير مقدم اي قدمت قدوما خير مقدم وجوبا دا صرف د حالي مثال ذکر کړی دا او د مقالي ول مثال تمو ذکر کړل پوښي وکله کله بدا وجوبا سمعان حذف کولای شي سبا حذف کولای شي کله کله بدا وجوبا سمعان حذف کولای شي وجوبا سمعان مصنف تو سيسو مثال نظر کړی یو سقيان دا شکرن حمدن ورایان او به ټول محذوف هم ذکر کړی دا سقاك الله سقيا وشكرتك شكرا وحمدتك حمدا وراك الله رايا سقيا فصل کې سقاك الله سقيا شكرا اصل کې شكرتك شكرا حمدا اصل کې حمدتك حمدا ورايا اصل کې راك الله رايا خمو عربو قتلو چې عربو د سقيا سقاك الله حذف کړل مو رب قتلو چې شکرن نه شکر تو کا حذف کړي وو حمدن نه حمد تو کا حذف کړي وو او راین نه راک الله حذف کړي وو نو مو دغه په اتباع کې وجوبن مم حذف کړل ځکه چې د زبان د چا ده جبه د عربو ده کنه نو عربي جبه کې به مو د عربو تابعداري کوو نو چې عربو حذف کړي مو به هم څه کوو حذف کوو په نشو په سمعان کله کله د مفعول مطلق عامل وجوبا قياسا هم حذف کیږي خو مصنف پرې خیال نه باندې کړي نو بس مهم نه بینه وخه بس تا